Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting program Health Talk with MMC General Hospital. نن زمونږ چې کوم پروګرام دی هغه په فارمیسي ډپارټمنټ باندې دی. مونږ خو ډېر زیات پروګرامونه کلینیکل سټاف سره وکړو خو چونکې دا ډپارټمنټ ډېر اهم رول پلی کوي. کو یو ډېر قابل ترین ډاکټر وي او هغه ډېر ښه میډیسن ولیکي خو که د فارمیسي ډپارټمنټ سایډ نه هلته سکلز حل کني یا کوالیفاید فارمسسټ نه وي یا رایټ ډرګ مریض ته میلاو نشي نو د هغې د مریض په صحت باندې ډېر اهم اثر پرېوځي. نو موږ نن دا غوښتل چې موږ په پښتو کې په خپله ژبه کې تاسو سره د خپل فارمیسي ډپارټمنټ چې کوم هیډ اف ډپارټمنټ ته ډاکټر ارم ضیا د هغې ملاقات هم وکړو او د هغوی نه موږ داسې سخت تپوسونه وکړو چې هغه د ستاسو د معلوماتو لپاره اهم وي. نو میډم تاسو ته موږ هرکلی وایو د خپل ایم ایم سی جنرال هاسپټل په سټوډیو کې. ډېره مهرباني چې تاسو راغلی. تھینک یو سو مچ سر چې تاسو موږ ته د ایشو باندې مدعو کړو او موږ خپل چې کوم ایکسپیرینسز دي هغه تاسو سره شیر کړو. ډېره مهرباني. میډم لومبۍ خو دا ماته ووایئ چې چونکې تاسو فیمیل یې د دې سپیشلیټي سلیکشن چونکې دا یو ټف سپیشلیټي ده زه ډېر کم فیمیل فارمسسټ اینمه چې هغه کار کوي یا دا زما کیدای شي پرسپشن غلط وي نو څه تاسو متاثره کړی چې دا سپیشلیټي تاسو سلیکشن د دې وکړو؟ سر اکچولی ما چې څه دی لکه ابزرو کړي وو ډېر د دې ډېر زیات اهم رول زموږ په کمیونټي کې ورکینګ ایز ا فارمسسټ نو سر همدې بیس باندې ما دا فیلډ سلیکټ کړو. زبردست میډم ما ته دا ووایئ چې فارمسسټ وایي څه ته او په فارمیسي کې د دې رول څه دی؟ سر فارمسسټ بیسیکلی نریټ شوی دی د فارمیسي ورډ نه که نه او فارمیسي چې دی نو فارمیسي چې موږ ورته وایو نو د ډرګ سره ریلیټډ چې سم دي هغه د ډرګ که څه دی پازیټیو افیکټس دي او که هغه نیګیټیو افیکټس دي لکه په هغه ټول باره کې بیا د سوشو اکنامک چې کوم دغه دی سټیټس دی د ډرګ دپاره زموږ د پیشنټ د اورال کمیونټي کې نو د هغې ټول د ډرګ باره کې چې څومره هم نالج دی هغه ټول یو فارمسسټ ډیلیور کولی شي. زبردست. میډم ستاسو په خیال پاکستان کې خو فارمیسیز ډېر زیات دي خو مریض به څنګه د یو ښه فارمیسي سلیکشن کوي چې زه د دې ځای نه ډرګ والم؟ سر یو دا ډېر ښه کوېسچن دی. اکثر زموږ خلک نن سبا دی دغه سره تېرېږي کنډیشن سره چې هغوی ته دا معلومات نه وي چې زه دا دوایي علم آیا دا یو ښځې نه علم نه علم دا دوایي زما دپاره افیکټیو ده که نه ده. که ډېر ښه کنسلټنټ ومي تاسو دا خبره مخکې مو کړه چې ډېر ښه کنسلټنټ ومي خو لکه که هغه دوایي هغه ته یو مریض ته صحیح طریقې سره میلاو نشي نو هغې دپاره بلکل یو ایملیس شو د هغه ټول د هغه سټرګل ایملیس شو. نو یو ښه فارمیسي به اولنۍ خبره خو دا ده چې هغه ګورمنټ سره رجسټرډ وي پراپر لایسنس وي د هغې کې کوالیفاید سټاف وي ټیک شو. هغې کې چې کوم زموږ ریکوایرمنټس دي د کولډ چین د مینټیننس هغه هر څه هلته مینټین وي ځکه چې دوایه کې د کولډ چین مینټیننس ډېر اهم رول دی ځکه د ګرمۍ سره یا د هائی ټمپریچر سره دوایي خپل افیکټیونس کمولی شي ټیک شو. او بیا چې کوالیفاید کسي چې هغه د هغې ټولو شیزونو باندې هغه عبوري چې کم از کم هغه کم ځای نه خپله دوایي اخلي کم ځای کې کم څنګه مریض له ورکوي چې هغه ټول شیزونه بلکل سټریم لاین وي نو هغې دپاره لکه مطلب دا زموږ د یو ښه فارمیسي یو ډیفینیشن دی. زبردست. میډم ما چې کوم انډرسټینډ کړه ستاسو خبره چې د دې لپاره د درې شیونه ډېر اهم دي. یو خو چې ګورمنټ سره رجسټر فارمیسیز وي چې د هغوی لایسنس وغیره ډسپلی وي دا تاسو وایئ او دویم تاسو دا وایئ چې هغې کې کول چین مینټین د کول چین نه مطلب دا چې کوم د هغې ټمپریچر سټینډرډ 25 سینټیګریډ دی نو پاکستان کې خو زیاتر په ګرمۍ کې 50 پورې ټمپریچر لاړ شي نو تاسو دا وایئ او دویم تاسو دا خبر وکړه چې هغې کې کوالیفاید فارمسسټ وي چې ډرګ. زبردست. میډم دا ماته ووایئ چې په کې پي کې کې زیات تر چې کوم زموږ خلکه میډیسنل نو هغوی یاره بس په معده مې درد دی په سر مې درد دی زړه مې خرابېږي او دا دوایي راله راکړه نو دا یې راته ووایه چې د پرسکرپشن یا د ډاکټر د نسخې نه علاوه میډیسن اخیستل نقصان دی؟ جی لیاقت صاحب دا لکه یو نقصان دی امر دی چې یو بغیر د ډاکټر د کتو نه د ډاکټر د لتللو نه یو مریض راشي او وایي ماله دوایي راکړئ
مونږ کوشش کوو زمونږ فارمیسیز چې دي موسټلی فارمیسیز دا کوشش کوي چې سیلف میډیکیشن الاو کوي نه لکه پیشنټ دی کې نه فیسیلیټیټ کوي خو بیا هم پیشنټ راشي د دې ټولو نه غټ ډرابیک دا دی چې لکه مریض هغه ټایم سیمټومیټک ټریټمنټ وکړي په هغه دوایه باندې خو د هغه سیمټمز ریلیف شي خو هغه خپل کم چې د هغه روټ کاز د کم بیماری هغې ته ونه رسي او هغه بیا فردر الله دې نه کړي په سیویر بیماریانو کې تبدیلی دی شي. اولنۍ خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې زیات تر زمونږ خلک چې دي هغه انټي بایوټکس یوز کوي. ټیک شو هغه هم سیلف میډیکیشن باندې انټي بایوټک یوز کوي هغه ته دا نه پته چې ماته د انفیکشن د کم وجې نه کېږي د انفیکشن شوی دی یا ماته څه الرجیک ریاکشنز دي ماته څه دي. نو هغه سر چې کله انټي بایوټکس همداسې یوز کړي نو زمونږ په کمیونټي کې ریزسټنس ډېر زیات ډیولپ کېږي میډیسن اگینسټ. نو سر دا د دې ډېر غټ ډرابیک دی او بیا سر چې کله بیا موږ ته ضرورت راشي د داسې دوایانو نو هغه بیا پیشنټ ریزسټنټ وي او هغه شیز نه کور کېږي. میډم لږ چونکې زموږ د پروګرام عام عوام ګوري که نه نو دا راته ووایه چې د ریزسټنس ود انټي بایوټک یا ادر ډرګ دا ویسه لکه عام الفاظو کې موږ څنګه دا پیولی شو خلکه؟ ریزسټنس دې ته وایي چې لکه څه دی زمو اوس ما فار ایگزامپل ما د یو دوایي واغسته لکه انټي بایوټکس هغه دوايانې دي چې دا انټي بایوټکس انټي مینز اگینسټ او بایو لایف اگینسټ لایف لکه انټي بایوټکس داسې دوايانې دي چې دې باندې موږ بیکټیریل انفیکشنز کیل کولی شو او د دوايانو په تھرو باندې خو چې هغه دوایي موږ په مکمل ډوز کې ونه خورو لکه چې د څه دوايانو 2 ورځې ډوز دی یا د څه دوايانو 3 ورځې ډوز دی یا څه 15 ورځې پورې دی او چې هغه ډوز موږ مکمل یوز نه کو نو هغه بیکټیریا چې کم د زمونږ په جسم کې دي یا زمونږ په وجود کې دي هغه څه دی ریزسټنټ شي هغه هغې ته عادت شي هغې دوایې ته هغې ډوز ته هغې دوایې ته یا هغه جنریک ته هغه عادت شي نو بیا چې دوباره همدغه ډوز یا دغه دوایي موږ په واپس همدغه مریض له دوباره ورکو نو هغه په هغې باندې اثر نه کوي موږ به بیا خامخا د هغې نه یا زیات ډوز کې دوایي ورکو یا به ورته هغه انټي بایوټک بدلو نو چې هغه دوایي په اثر نه کوي نو دې ته ریزسټنس وایي. دا ځکه اکثر خلک وایي یاره ما خو دوایي خوړله او زه نه ټیک کېږم. بالکل سر. نو د هغې دپاره بیا زما په هیلث کلچر وغیره نو کېږي بالکل کلچر نو بیا چې څه دی لکه پیشنټ نه ټریټ کېږي نو بیا هماغه خبره ده بیا موږ کلچر سینسیټي کلچر ته راشو بیا په کلچر باندې ډفرنټ انټي بایوټکس چیک شي نو بیا چېرته یو انټي بایوټک راشي نو هغه بیا څه دی افیکټیو وي. ها میډم دا ماته ووایه چې مونږ خو وایو چې د فارماسسټ یا په فارمیسي انډسټري کې کار وي په کارخانه کې چې کوم ځای کې میډیسن جوړیږي او یا د دوی په دکان کې وي نو په اسپتال کې چې کوم واردونه دي یا آی سی یوز دي هغې کې ستاسو څه رول وي هغې کې تاسو څه کوئ؟ فارماسست چې دی ایز ا کلینیکل فارماسست په واټ کې په هاسپټل کې دا رول پلی کولی شي چې کله څه دی زموږ پرسکرایبینګ وشي د هغې پرسکرایبینګ ډوز ایډجسټمنټ اکارډنګ ټو د ایج اکارډنګ ټو د پیشنټ ویټ اکارډنګ ټو د لکه آلریډي چې کم پیشنټ آلریډي کم میډیسن اخلي نو د هغې مطابق چې ډوز وغیره ایډجسټمنټ دا یو فارماسست کولی شي. بیا څه د ډرګ انټریکشن پریویسلی هغه کم ډرګز لي هغه ته کم ډیزیز دي د هغه ډیزیز سره د کرنټ د ډرګ سره انټریکشنز دي څه انوالومنټ دي بیا د هغه ډرګ سره یا د دې ډیزیز سره به د پیشنټ دا ډوز څنګه ایډجسټ کوي نو دا یو کلینیکل فارماسست او ګوري. بیا هاسپټل فارماسست چې دی موږ سره هغه څه دی د هاسپټل کې د انوینټریز ټول ګوري چې میډیسن یو اترایز سورس نه راځي یو ویلډ ډسټریبیوشن نه راځي وارنټډ سټاک کې چې موږ بیا ان کیس آف اینی ایمرجنسي هغه کنسلټنټ یا هغه کم چې کنسرن ډپارټمنټ دی یا کنسرن سورس دی چې هغه بیا موږ ټریس کولی شو نو دا شیز د هاسپټل فارماسست. بیا چې کم ډرګز راځي د هغې پراپر چیکینګ شو هغه د یو هاسپټل فارماسست ډفرنټ وارډ شو ډفرنٹ ډپارټمنټس شو د هاسپټل هغې ته د هغه میډیسن پراپر سپلای تھرو پراپر چینل دا سپلای کول دا د هاسپټل فارماسست پر زبردست میډم دا خو ډېر زیات کار دی اکثر زه ستاسو فارماسست چې کله زه پخپله راونډ کوم نو ګورم کله کریش کارډ کې لګوي کله هغه بک کې ګوري مینټین کوي نو دا واقعي ځکه کو یو ډرګ ایکسپایر شوي وي یا یو نرس ته هغه لیول سره میډیسن پیشنټ ته ایډمنسټر کوي نه نو د دې نقصان کیدی شي. میډم سم ټایم کم چې ډرګ ایډورس ایونټس دي که نه په واټ کې په هاسپټلز کې ډیفینیټلی دا کېږي په ټوله دنیا کې مسلې وي نو د دې کې د فارماسست څه رول دی جی او په ایم ایم سی جنرال هاسپټل کې تاسو څه کوئ دې سره؟ سر اول خو شکر دی چې داسې ایونټس ډېر کم راځي خو بیا هم لکه یو هیلث سیکټر دی زموږ مطلب لکه پیشنټ سره ډیلینګ
کم سم ټایم داسې څه افیکټس راشي ایډورس افیکټ نوټ شي نو دې دپاره زموږ سره زموږ له هیلث کیر کمیشنز چې دي یا زموږ چې کوم ریګولیټري اتھارټیز دي هغې موږ له یو پراپر فارمیټ راکړی دی ریپورټ فارمز دي د ایډورس ډرګ ریاکشنز دپاره نو هغه ټایم څه دی چې کله داسې سره د مسهیپ وشي نو پیشنټس چې دي د هغه پیشنټ پوره اوورال چې کم کنډیشن دی هغه په هغې نوټ ډاون شي بیا دا کم سپیسیفیک ډرګ چې دی د هغه ډرګ کم برانډ دی د هغې کم سټرینث دی بیا د هغې چې کم څه دی سپلای د برانډ شو سټرینث شو کوډ شو بیچ نمبر شو سر نو دا شیزونه چې څه دی هغه په هغې باندې نوټیفای شي پراپر ایکسپایري د هغې ټیک شو نو مینوفیکچري ایکسپایري بیچ نمبر سره دا ډېر امپورټنټ شیزونه دي د ډرګ دا شیزونه پې منشن شي د پیشنټ اوورال کنډیشن پې منشن شي په هغه ایډورس ریاکشن فارم باندې هغه فارمیسي ته سبمیټ شي هغه فارمیسي ډپارټمنټ کنسرن چې کوم سورس دی کوم نه چې دا اویلیبل شوي یا فارمیسي ته پرچیز شوي نو هغه سورس ټریس کی اور هغه تھرو هغه سورس هغه ډرګ بیا فردر د هغې هغه ریټرن ټو د کنسرن سپلایر میډم ما ته دا ووایه چې نن سبا پروډکټ نوې نوې را روان دي مارکیټ کې او یا د یو ډرګ دونه کاپیز په مارکیټ کې اویلیبل دي نو دا خو د فارماسیست ته ډېر غټه مسله وي تاسو د پروډکټ سلیکشن څنګه کوئ څونه کوانټیټي د یو پروډکټ ځان سره ږدئ دا څه کمیټي وي څه دا تاسو څنګه مینیج کوئ جی موږ سره لیاقت صاحب تاسو یو ښه کوېسچن وکړو موږ سره هاسپټل کې څه دی یو فارمیسي اینډ تھراپیوټیک کمیټي یو کمیټي ټیک شو هغې کې موږ سره یو کنسلټنټ فارماسیسټ یا کې هغې کې موږ سره څه دی د پرچیز ډپارټمنټ کسي د فاینانس ډپارټمنټ کسي نو داسې یو کمیټي موږ جوړه کړې دلته نو چې کله هم څه دی څه او یو ټولو نه غټه خبره دا ده چې کله هاسپټل کې فارمیسي سټارټ کېږي نو د هغې خپله یو فارمولري ټیک شو فارمولري کې په جنیریک باندې په برانډ باندې او په کاسټ باندې چې کم میډیسن یې هغې کې انلیست شوي یو بوکلیټ یې کې هغه انلیست شوي نو زموږ هغه فارمولریز چې دي هغه کنسلټنټ ته او ایمرجنسي ډپارټمنټ ته سره شیري نو اکارډنګ ټو دیټ هغه څه دی هغوی خپل پرسکرایبنګ کوي بیا هم ان کیس داسې څه میډیسن راشي چې هغه څه دی زموږ د فارمولري پارټ نه وي نو هغه بیا موږ خپل پرچیزنګ کمیټي کې ډسکس کوو په هغه ډسکشن باندې د هغې بیا په هاسپټل کې په ډیمانډ په بیس باندې د هغې په مارکیټ کې په کاسټ په بیس باندې هغه بیا موږ فارمولري کې ایډ کوو او بیا موږ څه دی هغې هغه پرچیز یا د هغې کومه سلسله چې موږ سره د باقي د میډیسن دی اشانتي سټارټ شي میډم یو غټه مسله دی چې زمونږ خلکه میډیسن دونه والي چې هغه کور کې پراته وي او بیا اکثر هغه ایکسپایر هم شي نو آیا زیاتر داسې کسان چې هغه ایجوکیټډ نه وي یا پیږي نه او کور کې هغه میډیسن پراته وي یا پړاوول هم نه شي نو آیا د ایکسپایرډ میډیسن یوز کولو سره نقصان کیدی شي مریض ته لیاقت صاحب دا یو ډېر ښه کوېسچن و چې تاسو وکړو د ایکسپایر ډرګز حوالې سره اولنۍ خبره خو دا ده چې اول خو ایکسپایر ډرګز څه دی لکه هاسپټل نه پرچیز خپل ځان له میډیسن کور ته دومره راوړلی نه په کار چې کم څه دی تا سره بیا په بل کې پراته بیا ان کیس چې ته انسان ته ضرورت وي دوایي دپاره نو هغه دی دا یې پراپر ایکسپایري ګوري ټیک شو ایکسپایر ډرګز چې وي نو هغه دی ټایملی ډسکارډ کوي صحیح شو نه دی هغه لکه مطلب چې که سټریپس کی نو اوپن کوي دی ټیبلټ ته اوپن ټیبلټ ته ډسکارډ کوي اوبو کې هلکې سالوبل کی ډسکارډ دی کی لکه پراپر ځکه چې که ان کیس دا میډیسن بل کس ته ملو شي همداسې سټریپ فارم کې هغه هم هغه یوز کولی شي ټیک شو او بله خبره دا ده چې څه دی که ان کیس دا میډیسن یوز هم شي که ایکسپایري نو دی چې کوم ریکوایرډ تھراپیوټیک افیکټس دي هغه نه اویل کیږي نو بهتره خبره دا ده چې څه دی استعمال نشي میډم زما خو ګورئ عادت جوړ شوی دی چې کله میډیسن اخلم نو زه په کاونټر باندې چې کوم چې دې کې ایکسپایر دی او که نه دویم دا ګورم که دې کې ایکسپایري لګی میاشت دوی نو بیا هم نه دغه کوم بالکل نو ډیفینیټلی زما په خیال ستاسو پالیسي دا ده چې 3 months یا 6 months پکې پاتې شي تاسو واپس کوئ بالکل دا د موسټلی د هاسپټلز دا بلکې د زیاتر فارمیسیز دا پالیسیز ده چې څه دی ود ایوری منث څه دی ایکسپایري د سټاک کتل کېږي اوورال سټاک ټوله ایکسپایري هر منث چیک کېږي او بیفور 6 months هغه انټیمیټ شي کم میډیسن څه دی په 6 months باندې ریټرن شي کم څه دی په 3 months باندې ریټرن شي دا د هرې کمپنۍ خپله پالیسي او هغه پالیسي په بیس باندې د ایکسپایري ریټرنز ایکسلنٹ میډم یو ماته دې جواب راکړئ میډم لکه د وړو میډیسن بیل وي د مشرانو ایډلټ میډیسن بیل وي نو آیا واړه د مشرانو میډیسن خوړی شي نو اثر پې کوي که نه یا ماشومان والا میډیسن کور کې پراته دي
اوس او هغه سړی استعمال کړي نو دې څه فایده شته او که نه؟ سر ستاسو ډېر ښه کوېسچن و. د دې څه نقصان یې دا کیدی شي چې کم مقصد دپاره دوی خوړل کېږي د هغې هغه ریکوایرډ افیکټس موږ ته میلاو نه شي. فار ایگزامپل که ماشوم د ډوز هغه مشر ته میلاو شي، زیات ایج والا ته یا زیات ویټ والا ته میلاو شي، نو هغه به د هغه پراپر تھراپیوټیک افیکټس هلته نه شو کېږي په لوی ایج کې. او که ان کیس د لوی ایج هغه ماشوم ته میلاو شي نو هغه به په هغه باندې ډوز دومره زیات شي چې هغه به هغه له څه دی نقصان دی شي هغه دپاره. نو دا مسله په دې کې شته. ها میډم دا ماته ووایه چې نن سبا په دې فیسبوک باندې او په ټیک ټاک باندې فوډ سپلیمنټ او دا شیونه ډېر زیات عام شوي دي او هر سړی ځي دواخانې ته په خپله میډیسن دا فوډ سپلیمنټ رالي. نو آیا د ډاکټر د ایډوایز نه بغیر یا د نیوټریشنست د ایډوایز نه بغیر ډرګ اخیستل او بیا سپیشلی فوډ سپلیمنټ یا داسې میډیسن خوړل د نقصان کیدی شي؟ سر ډېر ښه کوېسچن دی ستاسو. بالکل د دې ډېر نقصان کیدی شي ځکه چې موږ لکه یو نارمل انسان څه فوډ سپلیمنټ اخلي، ټیک شو، هغه هغې ته ریکوایرډ نه وي. نو د انسان باډي چې دا داسې جوړه شوې ده چې څه شیز هغه ته پکار وي هغه خپل باډي کې اکسپټ کړي. باقي بیا څه دی هغه لکه یو دغه شي ایکسټرا شیز شي په جسم باندې که نه. نو چې او یو بله خبره که ان کیس هغه یو مریض اخلي نو هغه مریض آیا د هغه بیمارۍ سره دا فوډ سپلیمنټ دغه شته کوارډینیشن کیږي یا نه کیږي. فار ایگزامپل هغه داسې څه څیز والي چې الریډي د هغه د کډني پیشنټ دی او هغه بیا نور هم داسې سپلیمنټس والي چې هغه د هغې هغه د کډني هغه فنکشن نور هم څه دی خرابوي. نو سر بیا لکه دې کې خامخا د یو کنسلټنټ، یو نیوټریشنست یا د یو فارماسست مشوره پکې لازمي ده. بیا چې څه دی هغه که فار ایگزامپل څه داسې میډیسن علي چې د هغه د هغه سپلیمنټ سره انټریکشن جوړیږي، هغه انټریکشن یا به د هغې دوایي افیکټ زیات کړي، سنرجایز به یې کړي، یا به یې څه دی کم کړي، انټاګونایز به یې کړي. نو هغه چې هغه کومه دوایي هغه استعمالوي هغه هم د هغه دپاره افیکټیو نه وي. نو بهتره خبره دا ده چې کم شیز هم د دوای که ان کیس هغه مریض وي که هغه نارمل انسان وي، هغه چې کم داسې څه کیمیکلي پکې ایشیز وي، هغه نیوټریشنل سپلیمنټ وي که هغه میډیسن وي، هغه باقاعده د مستند ډاکټر د پرسکرپشن نه او د فارماسست نه بغیر د مشورې څیز نه استعمالول پکار. ها میډم ما اکثر دا کتلي زیاتره ډېر خو نیو ګرځېدلی خو یو دوه درې ملکو ته بهر تللي نو چې کله میډیسن ضرورت شو نو چې کاونټر نه به مې غشتل نو هغوی به ویل چې یاره دا ډرګ به دونه ټایم دپاره خورې، بیډي به یې خورې، اوډي به یې خورې. د دې دا ایډورس کیدی شي لکه سپوز سیډیټیو میډیسن دی چې هغې کې لږه ډېره نشي، ډرایوینګ به نه کوې. نو دلته په ایم سی جنرال هاسپټل کې چې کله دلته میډیسن ډسپنس کېږي نو ستاسو چې کوم سټاف دی په دې کې څه رول پلی کوي؟ زمونږ یو پراپر کاونسلینګ کیږي دلته د پیشنټ هغې ته چې کم پرسکرایب ډرګ وي د هغې هغه به تاسو آفټر میل اخلی، بیفور میل به اخلی، اوډي به اخلی، بی ډي به اخلی، ټي ډي ایس به اخلی. د دې پراپر کاونسلینګ کیږي پیشنټ ته. بیا چې کم څه دی موسټلی چې الرجیک انټي الرجیکس دي هغه څه دی سیډیټیو وي نو هغه ورته پراپر کاونسل کیږي چې دا به نایټ کې اخلی. نو داسې پوره زمونږ چې کم ټیم دی ایجوکیشن ورکوي پیشنټ له په میډیسن په یوز کولو باندې. زبردست. میډم یو ماته دا خبره وکړئ چې کم ډرګ تاسو د ایم ټي او د آفټر میل خبره وکړه نو آیا کو داسې ډرګ چې ډاکټر وایي چې دا په نهاره خورئ او کسې په مړه وخوري یا د مړې والا میډیسن یا په نهاره وخوري نو د نقصان کیدی شي؟ د دې نقصان داسې وي چې اومکه زما به بیا هم خبره اومکه د دوایي هغه کم چې ریکوایرډ تھراپیوټیک افیکټس دي هماغه طرف ته به راځي. لکه داسې دوایانې دي چې کم زمونږ لکه سپیشلی چې کم د سټمک دپاره مونږ یوز کوو، پی پی آیز چې ورته مونږ وایو، اومیپرازول شو یا څه دی کم زمونږ رایزک وغیره شو، رولینګ شو، دا شیزونه چې دي دا مونږ په امټي سټامک والو د دې هغه افیکټس په امټي سټامک باندې ډېر ښه دي. زیاتر لکه دا سلورایډ وغیره شو یا داسې ډېر میډیسن چې کم مونږ د سټمک په دپاره یوز کوو نو هغه مونږ په امټي سټمک والو دا یې افیکټس هغه ټایم ښه راځي. او داسې چې کم میډیسن چې د هغې ابزارپشن د دغه سره د میل سره ښیي یا فیټ سره یا کیلشیم سره یا داسې کم یو لکه هغې سره زیات هغې ابزارپشن ښه کېږي نو هغه مونږ آفټر میل استعمالو. نو اومکه خبره ده چې کم ډرګ ابزارپشن څومره ښه وشو د هغې به دومره ښه تھراپیوټیک افیکټس راځي په پیشنټ باندې او دومره زر به پیشنټ خپل چې کم څه مقصد دپاره دوایي خوري هغه به هغې حل کېږي. ښه میډم دې سره ریلیونټ یو بل کوېسچن هم دا دی چې زموږ خلکه زیاتر جړی بوټیا یا سپرکې شوې یا درک شو یا نور څه شو
او ورسره انټي یا کم چې د فارمیسي والا ډرګ وي د استعمالوي، نو کمباین استعمالولو سره دې څه نقصان شته؟ سر نقصان خو لکه مطلب چې مونږ کوم دا جډي بوټیانې خورو دا یې به مونږ داسې نشو ویلی چې د دې نقصان دی، خو چې دا مونږ کله دوایۍ سره یو ځای خورو د دې دا چې دا هر کم زمونږ جډي بوټي دي هر یو شیز چې دی دې کې څه نه څه کیمیکل کانسټیټیوئنټس چې دي نو دوایي په خپله هم یو کیمیکل دی او هغې سره چې کله دا کیمیکل زمونږ اخلو هماغه خبره بیا راځي چې همدې کیمیکل سره د هغې څه نه څه انټریکشن پاسبل کیدی شي، نو هغه لکه فار اگزامپل چې مونږ اوس کیلشیم اخلو ټیک شو، نو هغې سره که بیا موږ څه داسې کیمیکل اخلو چې هغه کیلشیم ورسره څه دی انټریکشن کوي، نو دغه کیلشیم به زموږ باډي کې ابزاربشن نه کېږي، نو کیلشیم چې موږ کوم مقصد له اخلو به زموږ نه پوره کېږي، نو مکه خبره ده چې هغه کم جړي بوټیان دي دې کې هم څه نه څه کیمیکل کانسټیټیوئنټس دي، هماغه کیمیکل کانسټیټیوئنټ چې د دوایه د کیمیکل کانسټیټیوئنټ سره انټریکشن وکړي نو هغې یا ریکوایرډ تھراپیوټیک افیکټس نه اچیو کېږي. میډم دا راته ووایه چې په سپیشلی پاکستان چونکې ډیولپینګ کنټریز دي نو دې کې یو فارماسیست څه چیلنجز فیل کوي، څه پرابلم تاسو محسوسوئ چې په ډیولپډ کنټریز کې دا سهولتونه یا دا شي نشته په پاکستان یا زموږ په دې کنټري کې دا نشته؟ یو خو سره څه دی ټولو نه مین چې کوم دلته مونږ ایشو فیس کوو زمونږ دلته برانډز لکه ایډورټایز لکه پریسکرایب کیږي که نه کوم چې زمونږ ډیولپډ کنټریز دي هغه زمونږ په جنیریک باندې پریفرنس ورکوي، نو بیا دلته مونږ ته یو دا مسله مخې ته راځي سپیشلی خپل کمیونټي د حوالې سره چې هغوی ته لکه ډاکټر باندې د هغوی ټرسټ ایز کمپیر ټو فارماسیست زیات دي ټیک شو، دا نو هغه بیا چې کله مونږ ته فارمیسي ته راځي نو چې مونږ هغه ته کله ښه برانډ هم ورکوو لکه هغې ته مونږ پرسکرپشن کې چینج کوو نو هغه شیز ډېر مشکل سره یا ډېر په کاونسلینګ باندې هغه شیز اکسپټ کوي، نو دا شیز مونږ ته ډېر غټ چیلنج دی چې مونږ سره زمونږ په ملک کې پاکستان کې چې دی پرسکرایبنګ چې دی هغه هم برانډز باندې دی او باقي چې کوم ډیولپډ کنټریز دي هلته جنیریک پرسکرایبنګ دی نو هغوی دا شیز نه فیس کوي او کوم چې زمونږ کمیونټي ده نو هغې کې مونږ دا شیز ډېر زیات فیس کوو چې مونږ ته پیشنټ د سایډ نه ډېر زیات دی کې د جنیریک نه مطلب ستاسو هغه فارموله چې کومه لیکلي جی شوي سر جنیریک زما هغه مطلب هماغه کیمیکل فارموله ده چې کم هغه ډرګ چې کم دی دوایي چې کومه د څه څیز نه جوړه شوې ده هغه فارموله، برانډ خو بیا ډفرنټ کمپنیانو دی له خپل نوم ورکړي نو هغې ته مونږ برانډ وایو. ښه نو دا یو غټ چیلنج دی او زما په خیال بل به دا وي چې لکه خلک په خپله خوښه میډیسن غواړي چې یاره بس ما د میډیسن راکړې. که خبره ده یو سیلف میډیکیشن ډېر غټ چیلنج دی او یو دا څه دی کم دا یو خبره ده زموږ د میډم ما چې کوم فیل کړی ده په بهر ملکونو کې ای الکترونیک پرسکرپشن اوس ډېر عام شوی دی او هغې کې فارماسیست ته هم فایده چې رقم ډرګ یې ولیکه زه هغه ورکړمه، لیجیبیلیټي پرابلم ډېره غټه ایشو وي، فارماسیست یا کوم فارمیسي اټینډنټ دی هغه ته دا میډیسن انډرسټیټ کول ډېره غټه ایشو وي، نو په دې کې تاسو بیا څه کوئ لکه یو پرسکرپشن رالی او هغه لیجیبل رایټنګ کې نه دی یا لوکلایک ډرګ دی یا هغه تاسو فیل کوئ نو هغه کې بیا تاسو ډاکټر سره ډایرکټ رابطه کوئ که څه کوئ؟ سر دا یو ډېر ښه کوېسچن و په دې باندې مونږ داسې کوو زمونږ خپل پریکټس چې کوم زمونږ په فارمیسي کې دی هغه داسې دی چې زمونږ پراپر فارمیسي کې د پرسکرپشن ایوالویشن وشي ټیک شو، اول خو مونږ په خپله کوشش وکړو زمونږ چې کوم ټیم دی هغه په ایوالویټ کې پرسکرپشن چې په دې کې پیشنټ کم سیمټم سره یا کم دغه سره راغلی دی ایشوز سره راغلی دی بیا هغه که ان کیس بیا مونږ خپل سیټسفیکشن دپاره یا کنفرمیشن دپاره خپل کنسلټنټ ته کال وکړو او هغه کال باندې هغه ډرګ څه دی دغه کنسلټنټ نه کنفرم کړو هغې نه پسې بیا دغه کو ډسپنس کو پیشنټ ته. زبردست میډم نن موږ د موږ ناظرینو ته دا ووایه چې کله هغوی ته میډیسن پرسکرایب شي نو هغوی له میډیسن د کمې فارمیسي نه اخیستل یا څه ټپس ورکوي ګایډنس ورکوي چې هغوی ته رایټ ایکچوال د رایټ ټمپریچر میډیسن صحیح میلو شي ورته؟ سر زمونږ عوام له دا پکار دي لکه چې کله هغوی ته یو دوایي ډاکټر ولیکي که نه هغوی له دا پکار دی چې دا یو مستند فارمیسي نه واخلي، که آیا هغه فارمیسي په هغه اسپتال کې دننه وي که د هغه اسپتال نه بهر وي خو چې یو مستند فارمیسي په هغې کې د هغې د لایسنس د هغې چې کوم هیلث ریګولیټري اتھارټیز دي د هغې ټول رولز ریګولیشن فالو کیږي، هغې کې پراپر ټمپریچر کنټرول دي د هغې چې کوم میډیسن وي هغه پراپر وارنټیډ سټاک وي لکه چې یو لایسنس فارمیسي نو اټومیټیکلی به هلته هر یو شیز هماغه شانتې کنټرول وي او
اتھنټک کس چې هلته ناست دي چې کم هغه د هغه په دوایا باندې بهتر پویولی شي. زبردست. میډم لاست کوېسچن، کله چې یو کس فارمیسي ته ځي او هغه ته میډیسن میلو شي آن د کاونټر، نو هغه له څه کتل پکار دي په هغه دوی کې؟ ټولو نه مخکې خو هغه له خپله دوایي اورال چې هغه ګوري هغې کې د هغې دپاره هغه دپاره چې ټولو نه مخکې هغه خو خپل د هغې هغه کوانټیټي وګوري چې ما څه غوښتل، ما له د فارمیسي نه هغه شیز میلاو شوی دی که نه دی میلاو شوی، چې هغه وګوري. هغې نه پس بیا بهتره خبره یې باندې د ایکسپایري وګوري چې زه دا دوایي اخلم د دې فارمیسي نه، دا ماته چېرته ایکسپایر خو دوی نه ده راکړی. ټیک شو. هغې نه بعد څه دی خپله دوایي د فارمیسي نه چې دی خپل ځان دی پې مطمئن کړي په فارمیسي کې، بیا هغې نه پس خپله دوایي اوچتول پکار. او که څه کوېسچن او وي که څه کویري هغه دې تم تپوسو کړي داسې چې هغه خپله دوایي وګوري چې هغه له یخه لکه مطلب فریج نه راغستې ده او هغه له بغیر کولډ چین نه یا د آیس پیک نه بغیر یا د کولډ واټر باټل نه بغیر ورکړې ده، نو هغه د هغه ډیمانډ وکړي دا فارمیسي نه چې تاسو خو ماله دا دوایي داسې راکړه د دې خو دا ټمپریچر کولډ ټمپریچر دی او دا چې زه کور ته وړم دا خو به هغه پورې د دې هغه ټمپریچر زه نشم مینټین کولی، نو کاینډلي تاسو ما فیسیلیټیټ کړئ چې زه دا د خپلې دوایي یو پراپر طریقې سره کوره پورې رسایي ممکن کړم. ډیره مننه ډاکټر ارم ضیا، تاسو خپل قیمتي ټایم راکړ او ډیر په اسانو الفاظو کې معلومات هم راکړل. زه ستاسو ډیره شکریه ادا کوم. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ چې تاسو زموږ پروګرام وکړه. امید لرم چې دا پودکاسټ په نه به تاسو خوند هم اخیستی وي او ډیر هغه کوېسچن چې کوم ستاسو په ذهن کې وي هغه به موږ مطمئن کولو کوشش وکړو او زه امید لرم چې ستاسو چې کومه قیمتي رایه ده دا موږ لپاره ډېر اهم رول ادا کوي، نو تاسو به خامخا موږ د فیډبیک راکوئ او نیکسټ پودکاسټ موږ په څه ریکارډ کړو، نو دا به ډېر اهم وي که تاسو موږ ته په خپل فیډبیک کې راکړل. ډیره مهرباني د پروګرام کتلو. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې به نوې ګیسټ سره حاضرېږو. ډیره مننه.